هر سره توایا خو وطن ته مې سموایا هر سره توایا خو وطن ته مې سموایا دا مې د غیارونه پسرو وینو ګټلې دی السلام علیکم خو کتونکو ستاسو ملګری سجر اسد مټه یو وار بیا ستاسو په خدمت کې حاضر ملګرو موجود ما په مټه مولخیل کې څنګه ستاسو په علم کې دا چې نن د اگست د میاشتې 14 نیټه او سباله یعنی 16 اگست با پټول ملک پټول پاکستان کې د آزادۍ ورځ نمانځل کیږي دغه آزادۍ په ورځ باندې دغه جشن په حواله باندې لکه څنګه چې په د ملک په نورو علاقو کې او په نورو برخو کې دغه جشن آزادۍ چې کومه تیارې دي هغه په زور او شور سره جاری دي شروع دي عمده رنګي په تحصیلي شپ قدر یونین کونسل مټه مولخیل کې هم دغه چې کوم د جشن آزادۍ په حواله باندې تیارې دي هغه هم په جوش او خروش باندې هغه جاری او ساری دي تاسو ملګرو کته شي په دغه د کیمرې پستر کې باندې تاسو کته شي چې د علاقې د مټه مولخیل او واړه ماشومان سره د خپل مشرانو پلارانو هغه راغلي دي او وطن سره د مینې او محبت لپاره هغوی په مخونو باندې جنډي جوړي په لاسونو کې د پاکستان جنډي نیسو د پاکستان د زنده‌باد ناری وهي ملګرو تاسو کتی شي چې په دې کې واړه ماشومان هم شته دارنګي د دې علاقې زلمی خوم راغلي دي او په لاسونو کې جنډي نیولې دي سره د دې چې کوم دي د دې علاقې خلک بلکې ټول پاکستان خلک دغه جنډي په خپل گاډو باندې خوم لګي په خپل موټرسایکل باندې خوم لګي او وطن سره د مینې محبت څرګندونه کوي خپل ماشوم ولاړه دا دین هم پښتنه کوم بچي په 14 اگست باندې چل شوی دغه آزاد شوی پاکستان آزاد شوی ملګرو دا مخال مونږ سره د دې علاقې او مشر کاکا را سوالار دی هغوی نه دغه ورځ په حواله باندې پښتنه کو کاکا سبانه ورځ یعنی 16 اگست په ټول ملک کې د ازادي ورځ منځل کیږي سویل بوغواړي په دغه حواله باندې الحمدلله دا خو د خدای لوی انعام شو چې مونږ ته خدای پاک پاکستان په 14 اگست 1947 کې حاصل شو دا خو زموږ د مشرانو د علماء کرامو ټولو کې دې کې ډېر لوی جدوجہد او مونږ د ملک د لا اله الا محمد رسول الله په نوم باندې آزاد شوی دي خو چونکې تر اوسه پورې په دې کې بعضې عناصر داسې دي چې دې په دې لار کې رکاوټ دی نو مونږ دا غواړو چې زر تر زره د اسلام په نوم باندې آزاد شوی دی دې کې د اسلامي نظام هم نافذ شي او دا د خدای ډېر لوی احسان او انعام په مونږ باندې شوی دی چې نن د انګریزانو نه یهودیانو نه کافرانو نه هندوانو نه مونږ له خدای یو الګ ملک راکړی دا د خدای ډېر لوی نعمت دی او د وطن سره مینه دا د ایمان نښه ده نو په دې باندې مونږ د الله نه ډېر شکریا ادا کوو او دا ډېر یو تاریخي ورځ ده دا ډېره د خوشحالۍ ورځ ده او دا د یکجهتۍ ورځ ده انشاءالله العزیز مونږ به دا په دې ډېر خوشحال یو د الله نه په دې ډېر ملګرو واقعي چې وطن ډېر زیات خوږ وي او وطن سره مینه محبت یو فطري عمل دی خو همدغه وجه ده چې هر رنګه حالات کو تاسو پاکستان کې نه سبا چې کوم حالات روان دي چې هر اړخ ته مهنګایي ده غریب سړی چې کوم دی انتهایی په دغه خپل ژوند باندې هم تنګ شوی دی خو بیا هم کو غریب سړی دی غریبانه ماشومان دي هغوی هم بیا هم خپل وطن سره مینه کوي او راوتي دي بازار ته راوتي دي څوک جنډې اخلي څوک بیجونه اخلي څوک ماشومان له کپړې اخلي او وطن سره د مینې محبت څرګندونه هم په دغه سیزونو باندې کوي واقعي چې وطن ډېر زیات خوږ وي الله دې وکړي چې دا وطن همیشه قائم او دائم وي الله تعالی دې وکړي چې څومره دا کوم حالات په پاکستان کې دي الله تعالی پاکستان کې امن او امان راولي بچي یو ناروا دغه پاکستان تاسو کې پاکستان هم دې سره خپل قربا سجاد اسد مټه لاول کې جات دلوي الله پامان